استخاري مونږ د ماسوتن عام طور باندې خلک کوي، نو د ماسوتن مونږ نه وروسته کوي چې کم ټیم د ودې کېدو اراده وي. 2 رکعاته سړی نفل منځو کې دا غین رسول استخاري دعا وی پای کې هغه 2 زینو کې اشاره ده چې اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري وعاجلي واجله، نو دې ځکه به اشاره هغه کار ته کوي. او دویم ځای اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي، نو دې شر کې بدل ته اشاره کوي چې دا کار کې شر وي، نو دې کې به اشاره کوي یا به الله نه دعا وغواړي دا غین رسول تسبیحات وغیرہ باندې دي په سنت موافق ودی شي. کم سے کم زما په خیال باندې یو میاش کول پکار دي، ځکه د دې استخاري مونږ ډیر زیات برکات دي، ډیر زیات، بلکې هر شپه کوي او چې د هر کار د پاره کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای هغه سړی نامراد نه دی چې د استخاري مونږ کړی دی، او هغه سړی کامیاب نه دی چې د استخاري مونږ نه کړی. ما هغه سړی کامیاب نه دی کتل چې هغه بغیر د استخاري نه یو کار شروع کی، او هغه سړی مې نامراد نه کتل چې کم سړی استخاره کوي او هغه د یو کار د لپاره استخاره کوم کارم کې استخاره کوي هغه نامراد نه دی، هغه ته خدای په خپل مراد ورګي او ګټه ورګي ورته استخاره کوي. بیا استخاره کوي یو سړی مثال یو اچانک یو کار کول غواړي، نو په 2 رکعاته مونږ دی کوم د دعاوی دا غي نرست چړې اطمینان کې کار دی شروع کی، ا 2 رکعاته خپل تسلی سره خپل توجه سره کې ان شاء الله خدای به دا کار کې مدد کوي. نو هغه بیا ال ټیم کول شي، کم ټیم مونږونه کیږي او مکرو ټیم نه وي، نو هغه ټیم کې استخاره دغه 2 رکعاته مونږ تاسو کول شي، د ورځې وي شپې وي مازیګر ماسپخین وی کلم وي، تاسو 2 رکعاته کولی در خدای سره مشوره د خدای ور سره امداد کوي.